دې کې کوم کار شروع دی صفایي کار شروع دی ټول انداز باندې شروع دی زمونږ محله ډېره ښکلې محله ده په افسوس خبره ده چې زمونږ په دې ځای کې د ګیس د بجلۍ او د اوبو کمی دی هغه د خدای پاک دې روغ لري ډېر زبردست کار شروع کړی دی او الله دې رحم وکړي چې په دې ټول کلي کې د تنظیم خور شي او هر سړی په دې کې څه وایي ولې چې صفایي نیم ایمان دی دا ډېر ښکلی کار دی دا ډېر ښکلی عبادت نه کم خبره ده نو شی دا دی چې دا چې ډېر زبردست کارونه شروع کړي موږ په دې باندې فخر کوو فکر تنظیم کو د ډېر زیات مشهور یم ځکه چې یو طرف ته دا زمونږ د سکول د ماشومان لپاره هم یو ډېر اهمه لار ده او یو شارټ لار ده او که ستاسو خیال وي دا لار داسې چې دا د فلاډیر او د بلوګرام یو لینک روډ هم دی په دې عام ولس باندې هم ډېر زیات خلک تیزي راځي کله چې باران وشي یا کرف په دې غټه وله کې دا اوبه لږې سیوا شي نو اوبه دې خوا راځي نو بیا دې د لاسه د ټوله لاره خټه پرته بیا بس کم 200 کسان خو د دې پروګرام چې دی په دې باندې زمونږ روزانه ځي راځي خو بهر لکه موږ خو د خپل سکول په لیول خبره کوو خو لکه عام ولس هم ډېر غټ تکلیف دی او په دې کې چې ما دا کوشش کړی چې ما دلته کې دوه درې کونسلانو سره هم درې خبره کړې چې ما تاسو دا اکثر تاسو فنډونه راځي نو په دې کې تاسو د لارې بندوبست وکړئ باقي یو کس به ماته ویلي مو چې دا موږ په پروګرام کې ورکړي ده بهر تر اوسه پورې لا ونه شوه نو اوس خو دا چې موږ هغه په خپلې مدد اف کې ته چې په هغې باندې کوو چې را دونه شي چې لږ وچه شي نور لکه د حکومت تحفیل کوو چې را ایم پی ایس صاحب او السلام علیکم دا خپل نوم راته ووایه جي ما نوم میراج الدین دی دا یو ډېر ښه کار دی پکار دی چې دا موږ په خپله سباتوالیا کوچنۍ کې نن سبا خلک چې دا بیزي کارونه کوي او وزګار هم دی چې دا په خپلو کې نو دې یو ډېر غټ سټپ واخیستو او زموږ لپاره دا لګیا دي نالي صفا کوي چونکې دلته اوس آبادي سیوا شوي ده او د کورونو اوبه چې د هغې د وتو لار هم نشي او چونکې دا نالۍ چې ده دا په دې مین وله باندې چته ده نو کله چې په دې وله کې اوبه راشي نو هغه واپس په دې نالۍ کې راځي دا چې دا نالۍ او دا لاره چې ده دا په دې باندې کار وشي او دا په دې وله له پاسه باندې دنګې شي او یوازې په پلایي کارونه نه کېږي چونکې دا طرف کې آبادي اوس سیوا شوي ده او دې لپاره یو ښه پیکج ورکول پکار دي چې دا کارونه دا کمپلیټ شي زه سهیل د بلوګرام اوسېدونکی او د فکر تنظیم چیرمین یم او دا زما ټیم دی د دې بلوګرام ځوانان دي او دا راجمع شوي دي او دوی دا تنظیم جوړ کړی دی زه خو لاول د بازیرا ټیم ډېره شکریا ادا کوم چې هغو داسې یو شیز پرون د نټ ته وخېږي او سوشل میډیا باندې و هغه زموږ چې کوم وایس چیرمین دی نظیر صاحب هغه ولیدو ما ته یې کال وکړو یاره چې د بازیرا نیوز والا داسې یو پوسټ کړی دی ویډیو خېجولي د هغې لارې کې خلکو ته ډېر تکلیف دی د سکول بچو ته تکلیف دی ویسي چل وکړو نو ما ورته وی که زمونږ د وس لاندې مونږ به یې وکړو نو مونږ راغلو د دې ځای کې مونږ سروی وکړله چې یاره مونږ کولی شو نه شو کولی بیا ما نظیر صاحب ته ووې نو هغه وی چې راغی نو ما ورته زه تیار یم د دې شي زغم وکړو دا ځوانان راټول شو دې ځای ته رالو تاسو دلته راغلی څه ولیدل دلته کې څومره تکلیفات او څومره مسلې وي په دې لاره کې دلته کې مونږ راغلو نو تاسو اوس ولیدی شئ چې دا اوبه دلته کې بره دا سطحه کمه اوچته راختلې ده او دا په دې لار کې وه او اوس د سکول څه بچي راغلل په دې طرف نو هغو چې دي نو سهار چې کوم هغه راغلو هغه په دې اوبو کې راغلي اوس چې کوم دي نو دا لار مونږ چوته کړله تاسو دې لارې کې خلیدی شئ دا لار مونږ چوته کړله دې سطحه او دې له مونږ ډکون وکړو کومه ملبه چې وه هغه مې پکې واچوله د اوبو سطحې مې اوچت کړو مونږ دلته کې داینې راوغوښتلې درې څلور داینې ملبه راوغوښتله نو هغه هم دې ځوانانو په خپله باندې خپل پیسې راجمع کړلې او دغه وکړلې په خپل مدد اپ تحت باندې زموږ سره دلته نه چا سپورټ شته هېڅ هم نور کارونه چې دي تقریبا موږ په هرې محله کې د صفایي کار کړی دی او انشاءالله موږ تل کوشش کوو چې هرې محلې ته ځان ورسوو د هغې نه علاوه موږ له لازمي دا دی چې موږ
په دې کلي کې یو اویرنس جوړ کړو د هغه د ګڼ متعلق هغه د داسې څیزونو متعلق چې خلکو ته د مشکلات دي نو دې خلکو له پکار دی چې دا ګڼ نه خورئ دا دغه نه کوي دا زمونږ یو درخواست دی دې خلکو ته د هغو دپاره دا میسج دی چې دغه زمونږ وروڼه چې مسافر دي او مونږ دا ملا تړلې ده دې شي سره نو هغو ته هم ووایو چې تاسو هم زمونږ مدد وکړئ د هغو چې کوم دلته کې بچي دي فیملیانې دي هغو ته هم ووایي چې د دې تنظیم سپورټ وکړئ د دې ځوانانو سپورټ وکړئ د دې مرسته وکړئ زمونږ پس پریارټي شي چې دا هغه صفایي ده نو په صفایي مونږ زور ورکړی دی خو انشاءالله په هغې کې لاول د خلکو اعتماد ګټل دي او انشاءالله چې مونږ پوره حده پورې د خلکو اعتماد ګټلی دی او انشاءالله کوشش کوو چې نور هم دا شی زمونږ په قابو کې راشي او د دې کلي چې څونه مسایل دي هغه زمونږ په قابو کې راشي زما سره خو د حفظلایي دپاره څه لفظ نشتی که تاسو شاته وګورئ دا ټول پیشور خلک دی کاروباري خلک دی نوکران خلک دی هغو د دې چیز دپاره خپل کاروبارونه بند کړي دي او خپل چوټیانې راغستلې دي راغلي دي نن زما په شا ولاړ دي د هغو د تعریف کولو لپاره زما سره هېڅ لفظ نشته چې زه وکړم ټیک شو مننه جی منګه واقعي د بازیره نیوز پرو ټیم تاسو خیره جی تقسیم پیش کړي چې تاسو د هغې په یو ویډیو باندې تاسو په دې باندې ایکشن واخیستو ډېره مننه مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم جی نظیر احمد دی زه د فکر تنظیم چې کوم دی د دې وایس چیرمین یم نو موږ د بازیره نیوز ډېره شکریه ادا کوو بله ورځ په سوشل میډیا باندې موږ د هغو هغه بیان ولیدو دې لاره باندې چې هغو کوم بیان ورکړه او کومه دا ښوولي وه موږ ته موږ چې هغه بیان ولیدو نو موږ د هغې نه پس رالو ما خپل چیرمین صاحب ته تاسو ویډیو کې څه ولیدل داسې ویډیو کې موږ داسې ولیدل چې د سکول ماشومان دي دا د سکول لاره ده د محلې لاره هم ده خو د سکول د ماشومان پیسې راځي د هغو ته به ډېر زیات تکلیف و تللی پې نه شول د اوبو دا ډنډې پکې ولاړې وې سقاوالې وې ټول هغو په دې پکې تللی نه شول نو هغه چې موږ ولیدو نو موږ د خپل چیرمین صاحب ته وویل شو موږ ټول رالو د دې سروې موږ وکړه د دې لارې نو دا لاره چې موږ ولیدو نو موږ دې له خپل دغه برابر کړل ملګري برابر کړل او موږ د دې دانش سکول والا ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې هغوی زموږ سره ودرېدل استادان خاص کر سټوډنټان استادان دواړه بل لا محلې والا ملګري را سره هم ودرېدل موږ د دې ډېره شکریه ادا کوو خو اعلی حکام ته موږ دا وایو چې دا لاره چې کوم ده نو په دې باندې باجري وکړی شي دا نوره باجرۍ ته انشاءالله چې موږ برابر کړی شي دا د فکر تنظیم تعلق د عامه او د دارې یم او زه ستاسو د چینل ډېر شکریه ادا کوم زه اوس هم تاسو د حالات ولیدل موږ پوره کوشش کوو څه د دانش ماډل سکول ته دې محلې ته او شکریه ادا کوم هغو څه سامان راکړل څه موږ ټوټه کوټه په خپل دغه باندې اخیستي دي نو زه ټول خپل کلي ته خپل نور مسافرو ملګرو ته سامان ډېر زیات ضرورت دی ځکه چې موږ ته سامان سیوا وي نو موږ به آزاد کار وکړو خلکو ته به تکلیف نه اسخاولي به نور نه جوړېږي او په هغه سامان په ذریعه به زموږ هغه خپل ګن من چې دا ځای ته رسېږي چې هم ضرورت شته زموږ سره دا کشۍ او ګاډۍ شوه داسې مختلفو خاښۍ ورته چې وایي که نه سیفټي شوز شو دې کې ماسک شو ګلاوز شو او زموږ ته مختلف شوزونه په دې کې د ضرورت شته ټیک شو مننه مهرباني